او سورۃ فاتحه د احناف په نسبت باندې نشته دی امام پسې. دا سویزه مولانا حلیم ګل صاحب بخپو زور کوم بیا چې روان شو مخکې دا خوب دی، خو د غریب نه لیکلي چې خوب دی که نه، ما خو وی که رښتیا ولید پر خوب چاپي کوي بیا چې روان شم نو مخکې وبه کسان وایي دا کوم خوب دی ملګري چې هغې له چاپي کومه زور وله کومه یا په یو لاره ځمه اوچت ځای ته اوبه دي دا ښه دی، دا اوبه چې کوم دی نو په عمر کې زیاتوالی راتلل دي او د نیکۍ طرف ته تعبیر دی، نیکۍ توفیق به الله ډېر درکړي. دا ملګری وایي سړي نه مسله یې تپوسلې ده چې د یو وخت مونځ قضا شي نو د هغې قضا او د هغې قضا ضروري ده راوړل نفل رستو دي. که یو سړی احتیاطاً قضا راوړي، احتیاطاً دا مطلب چې یاره کیدی شي زما کپړو کې فرق و، زما اودس کې فرق و، یا مثلا ځوانۍ کې منځونه یې نه دي کړي، مونږ خو چې بوډاګان شو نو بیا خدای راته یاد شي جومات ته راځو نو ځوانۍ کې منځونه قضا کړي مثلا، او بیا ورته معلوم نه وي چې څونه مې قضا کړي، نو دله پکار دی چې د هر مانځه په وخت کې یو مونځ کوي قضا. خیال کې مراله خو که داسې نه وي متعین مونځ نو هغه به خامخا مخکې قضا راوړي، نفل د نفلو نه هغه بهتر دی. او مسله دا ده که نه چې کله یو سړي نه مونځ قضا شي نو دله دا پکار دی چې اول د دې مونځ قضا راوړي نو بیا دې د الله نه معافي وغواړي، ځکه دا خو غلطي کړي ګناه خو یې کړې ده که نه، نو چې ګناه یې کړې ده نو د دې د دفع دپاره به دا چې دا مونځ قضا به راوړي. نو قضا مونځ راوړل دا د نفلو نه ضروري دي، لازم دي دا به کوي، نفل به وروستو کوي. د مونځ په هر رکعت کې بسم الله او د سوره فاتحې نه مخکې بسم الله ویل سنت دي. سوره فاتحې نه مخکې بسم الله ویل په هر رکعت کې سنت دي. دا ملګری وایي چې یو سړی جنب دی او د جنابت په حالت کې د جومات صفایي کوي نو ثواب به ملاویږي. نو د دې جنب سړي جومات ته را دننه کېدل دا حرام دي، دا ګناه ده. د جومات د صفایۍ ثواب شته، د جومات د صفایۍ ثواب شته، خو ستا د دې عمل چې کوم دی نو تا ته چې کومه ګناه ملاویږي د صفایۍ هغه ثواب به د هغې نه کم وي. قرآن کې الله وایي که نه چې دا خلک تپوس کوي د شرابو او د جوارۍ متعلق، نو الله ته جواب کې ویلي قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس، په دې کې ډېره غټه ګناه ده او څه لږې غوندې نفع هم پکې دي. مطلب دا چې شراب او جواري دواړه حرام او ناروا دي، خو څه فایده به پکې لږه ډېره وي. شراب دي مثلا د څښلو شی دی تنده به دې ماته شي، جوارۍ کې دې وګټل نو پیسې به درته راشي، خو اثمهما اکبر من نفعهما، ګناه د نفع نه ډېره ده، نفع دونه نه ده لکه ګناه چې څومره ډېره ده. لہذا مې کوه دقه رنګې چې کوم دی نو دا خبره ده چې ته جومات ته د جنابت په حالت کې راځې نو دا جومات خو په یو سیکنډ کې نه صفا کېږي، خو یو ګنټه خو به پکې تېری که نه، نو دا یوه ګنټه هر سیکنډ دا ستا په ګناه کې دی، هر سیکنډ دی په ګناه کې دی. اوس ته ووایه چې په دې جومات په صفایۍ تا ته څونه ثواب ملاویږي او په دې د جومات په دې بې ادبۍ ته څونه ثواب ګناه ملاویږي. دا خو د جومات بې ادبي ده که نه، دا خو په جومات کې امتیازي کول دي. مطلب باندې پوه شوې، په جومات کې امتیاز وکړې بیا وایې زه به یې پاک کړم، نه داسې نه ده.
د دې ګناه ډېره ده ښه. دا مونځ کې فرض مونځ کې په قومه جلسه کې اضافي تسبیحات او لکه دا قومه کې اللهم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا طاهرا مبارکا فيه دا الفاظ ویلی شي ښه. دغه رنګې چې کومه دی نو پسې خو چې په جماعت باندې مونځ وي نو بیا به امام متوسط مونځ کوي. قاعده کې هم ویلی شي خبره باندې اللهم اغفر لي دا الفاظ دي وعافني دعا راغلي ده پکې مختلف الفاظ راغلي دي 4-5 ټکي ورزقني نو دا الفاظ ویلی شي. خو که د جمع مونځي نو امام لدا په کار دی چې هغه 3 پیرې تسبیح وي سبحان ربي العظیم سبحان ربي الاعلى او دا قومه جلسه کې زیات نه وي بس دغه مختصر اللهم ربنا ولک الحمد یا ربنا لك الحمد هر څنګه چې وي دغه ټول روایات راغلي دي ښه احادیثو نو هغه به مختصر مونځ کوي. حدیث شریف کې راغلي دي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي کان یخفف الصلاه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د جمع مونځ چې کوو نو متوسط به کو خیال کراله داسې مونځ به کو چې په خلکو بوج نشي په دې جمع کې بوډاګانې مې بیمارانې مې او دارنګې چې کومه دی مریضان پکې نو د هغې ټولو لحاظ به سړی ساتي نو متوسط مونځ به او چې ځان لمونځ کې که بیا فرض کې نه هم پکې ویلی شي او که نفل کې هم پکې ویلی شي ښه زیاتې دعاګانې په دغې وخت د یو هلک جلیل الرحمن نوم دی خلکو ته جلیل وایي دا موږ ګناه کوو چې کم د الله نومونه دي اسم صفتي د الله تعالی دي لکه عبدالرحمن نو مونږه ورته رحمان وایو زمونږ دې کلي کې فیض الرحمن نومې دی نو خلک ورته رحمان وایي نو دا ناروا دي د ګناه ده ښه د الله چې صفتې بعضې صفتونه د الله تعالی داسې دي چې هغه بل چا دپاره هم سړی ویلی شي نو هغه خیر دی خو دا خاص چې صفت خاص د الله تعالی لکه رحمان شو غفار شو دا نومونه دا به بل چاله سړی نه وایي ښه نوم به م نږدې وایي به مو ته نه نکاح دپاره دا صورت رحمان روزانه یو ټایم یا د شپې په وخت کې یا د ورځې صورت رحمان 3 پیرې او د هغې نه مخکې وروستو 21 پیرې د مانځه دا درود شریف اللهم صل او اللهم بارک دواړه چې انک حمید مجید پورې وویل دا یوه پیره شو ښه مخکې 21 پیرې وروستو 21 پیرې او 3 پیرې صورت رحمان او بیا د الله نه دعا غواړئ دا روزانه کوئ انشاءالله خدای پاک به د نکاح بندوبست وکړي. شعیب دی راغلی که نه دا ملګری وایي چې زما بیبي وه وفات شوې د هغې به سوره کاف د جمعې په ورځ لوسته ډېرې ښه کول زه دا بلکل وایه دا ثواب یې هغې ته بخه د هغې دپاره مطلب دا دی چې ته وایه ثواب یې بخه ښه ښه دا ملګری وایي چې زما کمرې کې واشروم دی خو صرف د غسل خانه ده دغه په نه دی لیټرین نه دی یعنې اودسمات یې پکې کموډ یا څه پکې نشته کله کله زه هلته اودس کوم نه به دا اودس کوم نو دلته کې چې کوم دی نو واړه بول نه واړه بول پکې نه دي په کار ښه د اودس په ځای کې واړه بول نه دي په کار به دا دغه کوم تاسو راځئ د خپل او دا کم ځای کې سړی اودس کوي هغلته کې امتیازې کوي نو نسیان بیماري په د باندې راځي ښه هېرېدل هر شی به ته هېرېږي وهم بیماري راځي دا ټیک ده تا د ملګري کوم لیکلي صحیح ده
دا ملګری وایي چې ما خوب لیدلی دی یو کس نعت وایي مزیدار ښکلی نعت وایي ما باندې ډېر ښه ولګېد نو زه هغه له 100 روپۍ ورکړم لکه انعام غوندې وله ورکړمه د دې څه د ډېر ښه دی د دې مطلب دا دی چې خیر دی دا ښه خبره ده نعت والا له دغه خوشحالۍ کې چې کوم دی څه ورکول نبي علیه الصلاة والسلام حسان ابن ثابت ته مې انعام ورکړی دی مطلب یې بډمان وي شیندی سړی مولیانو له خو څوک نه ورکړي خو ناتخوان خو ښه دی زمونږ سره نږدې غوندې دی که نه مطلب پوه شو په موږ خو څوک روپۍ نه شیندي موږ دونه تقریر ورته وکړو د لاسونه مو ته ووو او تاو راتاو شو ورته په خبره پوه یو څوک دوه نیز نه ښه یو دا ملګری وایي یو سړی وایي چې ځان ته په خپله قادیانی وایي او وایي چې زه د فلاني دپاره قادیانی هم جوړېږم او جهنم ته هم د هغه دپاره تللی شم کافر دی که واده یې ښځه پې طلاقه ده او ایمان دې تازه کي او نکاح دې تازه کي دا نور سوالات چې دي سخت تعویضونه غواړي دوی ته به انشاءالله د دغه نه بعد به بیا سخت تعویضونه هغوی ته میلاو شي